دا حفظ کلاس لګېدلی دریم چت کې او د هغې د تلاوت هغه شور ښکته را رواني زه سوچ ورته کوم ویم دا واړه واړه معصومه بچي دي د ګناهونو نه پاک بچي دي نابالغه دي او په دې معصومه خوله باندې لګیا دي د سار نه واله د ماښامه پورې د قرآن تلاوتونه کوي الله به د دې اثرات خامخا ښکاره کوي دا خو د ډېر لوی خیر او د برکت کار دی نو په ایمان وایه نن په کور کې څوک تلاوت ته جوړیږي نه جوړیږي تلاوت نه طالب کولی شي نه مولا کولی شي ځکه یو سره موبایل جیب کې پروت دی چې سار را پاسي دا زمونږه پخوا یو شاعر دلته یو میلاد کې به نظم وی وایي کینې پډه مامو او پاسې پډه مامو دا څنګه مسلمان چې سملې پډه مامو اوس خو دغه ټولې دا خبرې دي نو لہذا د فیسبوک د لاسه د موبایل د لاسه د قرآن تلاوت چا سره ټیم کم دی سیب کورونو کې چې نن خیرونه او برکتونه ختم شو دا ولې ختم شو نن هر یو سړی لا لهند دی لکونو آمدن دی لکونه او دارنګې هغه نه چې تپوس کې ته وایې چې جیب کې سراسرۍ چې دله ورکم چې دله چې کم دی سیب زه ورکم هغه لکونو کې هغه خیر او برکت نشته دا ولې نشته چې د کم سیز سره خیر او برکت براته هغه مونږ د کور نه رخصت کړی دی د قرآن تلاوت دا نه زنانه کوي او دا چې کوم دی صاحب نه نارینه کوي لہذا په دې کور کې به خیر او برکت څنګه راشي پخوا خو چې کلي کې به چېرته مشره زنانه وه په کور کې به مشره زنانه وه نوسان وسي دا به د هغې نه راتو شوي وو او دارنګې سیپانې به یې په لاس کې ورکړې وې او د درس یو حلقه به په کور کې لګېدلې وه هغې سره به خیرونه او برکتونه